حضرت حبیرہ بصری مبارک رحمت الله تعالی علیہ فرمای چې کله ما ته د خپل شیخ او مرشد مبارک داړه خلافت اذن کېدو نو ما رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او دا خپل سلاسلو چې بالخصوص د خواجاګانې چشت ټولو نیکانو پاکانو ارواح وکتل چې ماته دعا کوله لګیو ماته دا دعا کوله او دا خبره چا را نقل کړې ده مولانا ذکریا صاحب هم را نقل کړی ده دا مولانا ذکریا صاحب څوک دی فضائل اعمال چې لیکلی دی دا د سوانح د تاریخي مشایخ چشت مولانا ذکریا صاحب هم لیکلی دی ګورئ خو څوک چې بعضې دغه پیروکار د دغه حقیقت نه انکار کوي نو دا خبره مولانا ذکریا صاحب هم را نقل کړې ده چې حبیرہ بصری سے مبارک رحمت الله علیه ته چې کله د خپل شیخ او مرشد داړه خلافت اذن وشو نو هغه مبارک مخبل فرمای چې ما رسول الله مبارک مولیدو او د اولیاء ارواح می ولیدل چې ماته دعا ته لاسونه وچت کړو ماته دعا کوله دیتا معنوي خلافت ویل کیږي دیتا یو تبلیغی خلافت وی هغه یو شیخ او مرشد یو مرید تور کی چیزا خپل زما په سلسله چلیږي یو معنوي خلافت هغه وی چې دا بالخصوص د رسول الله مبارک داړه او د غوث پاک سے مبارک داړه په هغه باندې دسخط وشي هغه ته معنوي خلافت ویل کیږي ګوره خلافت د پاره ولایت شرط چې انسان د الله ولی وي نو هغه ته د خلافت ملوش خو ولایت د پاره خلافت شرط نه دی ګوره دا خبره یاد ساتئ اصل شی ولایت ته خلافت یو ډیوټي ده چې خپل مشایخ پستا پوګو باندې واچي چې بچي دا ډیوټي به ته کې دا سلسله به مخلوق ته ورسه زمو صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه به فرمایل کله بچ اکثر جلال کراله فرمایل به چې خلق فیض ور کوي او الحمدلله ز ولایت تقسیمو ملګي دا به غي فرمایل او فرمایل به چې الحمدلله وایزه دا رازونه نشم ښکار کولی وی بعضې ځایونو کې به اولیا په خپلو ګوټونو کې ناستي په ذکر کې به مشهوري زما په استانه کې داسې اولیا شته چې خلکو ته چیګانه چی لګیا دي هغې ته د خپل هر مرید مقام او هغه بلندي ورته الله تعالی ښودلی وه چې زما دا بچې په کوم مقام کې روان دی نو صاحب